د عوامی تحریک میرا کچوڑی زیر اہتمام KDF ریسٹورنٹ ظاہر آباد میرا کچوڑے کی د شہید مولانا خانزیب وړومبې کلیزه په موقع باندې یو پروکاره تعزیتي او یادګاري نشست منعقد شو. د دې پروګرام مشر ملمانه حیات روغانی صاحب او ډاکټر درویش افریدي صاحب. په دې پروګرام کې د علاقې مشرانو، ځوانانو او د مختلف سیاسي پارټیانو مشرانو په یو ګڼ تعداد کې شرکت کړی. د عوامي تحریک میرا کچوڑی چیئرمین منیر خان مومن او جنرل سیکرټري ضیاء الرحمن راغلي مېلمنو ته په خیر راغلي ویلي او د عوامي تحریک میرا کچوڑی د اغراض و مقاصد او حلو ځلو نه یې حاضرین خبر کړل. په دې موقع مهمان خصوصي حیات روغانی او ډاکټر درویش افریدي د مولانا خانزیب شهید په دینی، سیاسي او سماجی خدماتو باندې رڼا واچوله او هغوی ته په شاندار الفاظو خراج عقیدت پیش کو او وی چې دغه چانتي کسان پسونو کالو پس پیدا کیږي. دا چې کوم عوامي تحریک میرا کچوړې کوم ګام واغسته داسې هلې ځلې په مختلفو علاقو کې کیږي او دا چې څومره منظمي، دا چې څومره ډیرې شي، دا چې څومره زیاتې کیږي، په دې کې چې ولسي شمولیت څومره ډیر شي، دومره به تاسو په ډیر لږ وخت کې په دې پښتونخوا په دې مختلفو سیمو کې د دې اثر ووینئ. ډیر د قدر ور کار دی، ډیر د همت کار دی. مولانا خانزیب د دې خاورې یو ډیر زیات نیازبین بچی و. هغه د دې خاورې سیاسي بیانیې له، د دې خاورې سماجي تصور له، د دې خاورې مذهبي تفسیر له نوې معنی ورکړه دی او صرف داسې ورنه کړل چې هغه خبرې وکړي. هغه د گفتار د حد پورې محدود پاتې نه شو، هغه د کردار ته حد لاړو. هغه چې د موسمي بدلون خبره کولو نو هغه غون غر شي نکو. هغه چې د مکالمې د خبرې کولو خبره کوله نو هغه د پښتونخوا هر یو کلي ته، سمې ته، غر ته، شاړې ته، میرې ته هلته کې تللی د مکالمو له او کله چې هغه د سیاست خبره کولو نو هغه د قومي اسمبلي تر کینډیډیټ پورې لاړ. نو هغه مولانا خانزیب چې کوم دی د هغه مثال او په هغې کې ځان قربان کړ، په دې خاوره باندې خپلې وینې وشیندلې. زه خو د ټولو د مخه د دلته د میرا کچوړې چې کوم عوامي تحریک دی د هغوی ټولو مننه کوم چې هغوی دومره ښکلی شانداره پروګرام را جوړ کړی دی، یو سټډي سرکل. مولانا خانزیب لکه تاسو ته معلومه ده هغه یو ډېر نابغه، ډېر لوی عالم، ډېر لوی ورکر. مونږ فکر کوو چې زمونږ ملا ورباندې ماته شوې ده. د مولانا خانزیب غوندې شخصیات دا په بیا باندې هغه زه یو شعر اکثر په داسې موقع وایم چې چغې وی اجل مولا ته اورې او که نه اورې، تشه خاوره نه ده غني څنګه به شي خاورې. مولانا خانزیب غوندې شخصیات دا نه مري، د هغوی فکر، هغه د خپل فکر د زیار، د هغه کردار چې کوم په ټولنې ته یې پرېښي وي د هغې په لاره ژوندی وي. نو موږ له پکار ده چې وخت په وخت دغه شان غونډې ناستې چې موږ د خپلو د مشرانو، ملګرو، د دوی چې کوم زیار دی، د دوی چې کوم سټرګل دی د کام دپاره، د ولس دپاره چې هغه موږ په وړاندې بوځو او په ولس کې خور کړو. نو د داسې غونډو ډېر لوی اهمیت وي په دې سلسله کې، په سیاسي او عمل کې. یاره جی دا خو داسې ده چې د عوامي تحریک زمونږ د علاقه په جغرافیایي لحاظ سره په داسې یو خطه کې پرته ده که زه تاسو ته د ووایم که نه نو چې دلته به زه تاسو ته ایجوکیشن ډېر زیات کمی ووایم. نو مونږ دا محسوسه کړه چې دا وخت او دا دور داسې دی چې دلته زمونږ نوجوانان چې دي هغه په یو داسې خطه کې پاتې شوي، په یو داسې سوچ کې پاتې شوي، په یو داسې فکر پاتې شوي چې هغه غافله دي د دې خبرو نه. او موږ دا کوشش کوو چې هغې کې موږ دا بیداري پیدا کړو چې هغوی خپله فیصله په خپله کولی شي، هغه د دې قابل شي چې هغه په هغه باندې یو فیصله د بار نه امپوز کېږي نه، یو نظریه د هغه په ذهن کې ټونس کېږي نه چې هغه ذهني طور خپله دومره مچې وري چې هغه ځان له د ښه او د بد فیصله په خپله کولی شي. دا زمونږ د دې وخت هم ضرورت و،
د دې قوم هم ضرورت او خصوصا زموږ چې را په کوم علاقه کې پرتی د دې ډېر ضرورت په دغه سوچ او په دغه فکر باندې موږ د نوجوانان راوتی او د عوامي تحریک میرا کې چوړی په نوم باندې موږ د خپل تنظیم آغاز بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نوړاندې خو زه ستاسو ډېر شکریا ادا کوم چې کوم موږ سټډي سرکل له او د تاسو موږ نور چې کوم ملګری دي مشران دي هغه ته مطلب دا وړاندې کوي په سوشل میډیا په لار باندې. بیا موږ د ډاکټر درویش صاحب او د حیات روغانی صاحب ډېر شکریا ادا کوو چې کوم نن ډېر عظیم شخصیت په هغه کې مطلب موږ دا پروګرام د سټډي سرکل ارینج کړی دی مولانا خانزیب شهید صاحب. ځکه چې د مولانا خانزیب شهید صاحب هغه مطلب یو فرد د پاره نو هغه د یو قوم د پاره نو هغه د انسانیت خبره به کوله هغه د مخلوق خبره کوله. نو په هغه په یاد کې موږ راغون شوي وو د علاقې د میرکه چوړي ځوانان هم راغلي دي مشران هم راغلي دي بهر نه نور مېلمانه هم راغلي دي. نو په دغه یاد کې موږ راغون شوي وو او دا سټډي سرکل چې کوم دی موږ یو سټپ اخیستی دی عوامي تحریک میرکه چوړي د هغې د لاندې د هغې د سوري لاندې مطلب موږ دغه سټډي سرکل چې کوم دی ارینج کړی دی. او بیا دغه عوامي تحریک میرکه چوړي سلوګن دی هغه چې کوم دی سیاسي بیداری او سماجی تربیت. نو په دغه باندې موږ لګیا یو کار وکړو ان شاء الله چې موږ په دې علاقه کې په دې ځوانانو کې چې کوم دی سیاسي بیداری پیدا کو او دی په خپل د سوچ مطابق د خپل شعور مطابق چې کوم دی هغه فیصله کوي او د خپل یو نظریه سره یو سوچ چې مطلب تللی او هغه په خپل ځای کې صحیح استعمالي. دا یو سوچ مو راوړی دی ان شاء الله دا مو دا پیله یو سټپ واغستو ان شاء الله دینه بعد موږ نور هم داسې سیاسي بیدارۍ دپاره به مطلب سټپ اخلو او داسې مشران او سپیکر به راغواړو ان شاء الله دې علاقې ته. په دې موقع مشر مېلمنو په حاضرینو کې د مولانا خانزیب شهید کتاب شتمنه پښتونخوا کتاب تقسیم کړو. د پروګرام په اخره کې د ملک او قوم د ترقی او د مولانا خانزیب شهید د اوچتو درجاتو لپاره خصوصي دعا وغوښتل شوه. نعمت سبحان، چمکني ټي وي، میرا کچوړي.